اشفاق حسین نوم یو کس دی دا په 18/7/2018 باندې د کور نه روزي او بیا کور ته نه رسي موبایل بنديږي په 19/7/2018 باندې د هغې بیا رپورټ لیکل کېږي په پی پی چمتار پولیس سټیشن صدر مردان کې چونکې هغه لږ دلته راځي د هغه انګیجمنټ د دوسرو نه کړی دی 400 ډسټرکټ نو هغه انکوایري بیا موږ ته ډسټرکټ 400 ته شفټ شوله په 2/8/2018 باندې دا انتهایی یو ډېر کمپلیکیټډ ډېر اهم کیس و په دې لپاره موږ ټیم جوړ کړو په هغې کې چې کوم دی ما سره ډي اس پي فضل شیر خان و ایس ایچ او افتخار سرډیري صفدر زموږ انچارج پی پی عزیز آباد و هغو پکې سلیم ایسائی او انچارج انویسټیګیشن حبیب الحسن پی سرډیري او زموږ چې کوم جمال لیب والا انچارج دی په دې کیس کې شپه ورځ محنت وکړو موږ ته سسپیکټس په هغې کې راغلل هغه موږ بار انټرویو کړو په دې کې یو درې بیا پرایم سسپیکټس موږ سره راغلل چې هغه سسرال والو هغه موږ بار انټرویو کړلو او هغې خبرې چې کوم دی نو هغه طرف ته نه تلو بیا کله کراس موږ ایگزامن کړه هغې موږ ته کلو راکړله او په هغې باندې چې موږ لړو موږ ته هغه بریک شو او دا کس چې وجلی دی بیا په ډز باندې ویشتی دی بیا هلته کلي سره یو 2 کیلومیټر فاصله کې ځمکې دي په هغې کې دا هلک خښ کړی دی دا چې کله موږ انټاروګیټ کړو نو ډیور انټاروګیشن هغې شک کولو د سسرال یو پکې د برادر ان لا پکې شامل دی یعنی د کومه جینۍ چې دلته کوجدن کړی و د هغه رور دی پکې د هغه پلار دی پکې یو واجد نوم یې د دې کلوز ریلیټیو دی هغې ته شک و چې دا چې کوم مقتول دی د دې په خاندان کې فیمیل سره نورم تعلقات وو نو د هغې په وجه باندې دا سړی ویشتی دی او دا یې مړ کړ هغه بیا پرون د هغې باقاعده قبر پوشایي شوله او ډیډ باډي چې کومه ده هغه موږ مونږ ته د پولیس سټیشن خانمۍ په حدودو کې یو لاش ملاویږي چې هغه پورې سر نه هغې د تفتیش په سلسله کې یو ټیم موږ جوړ کړو په هغې کې فضل شیر خان ډي اس پي صاحب او ایس ایچ او صفدر خان او زموږ انویسټیګیشن امجد خان ایسائی په دې باندې ټیم جوړ شو دې ټیم زموږ په نګرانۍ کې کار شروع کړو د دې مړي چې کوم دی نو هغه موږ تصویران واغستو د مشتهرین کړه د ورثاو د تلاش او خبرای لپاره موږ کافي کوشش وکړو خو داسې ټوس معلومات موږ ته میلاو نشو مورخه 2/9/2018 باندې یو زنانه مسمات سلما د خپل لیور خالد سره دا راځي او دا ریپورټ کوي دا سلما وایي چې زما خاوند د 11/7/2018 نه روکته واپس کور ته نه راغلی هغه کې د دې ریپورټ لیکل شو په دې باندې چې کله دې کار شروع کو زموږ دی ټیم نو دی وی چې دا 11/7/2018 باندې د دې ته ډیډ باډي ملو شوې ده دی په دا مدعیانو باندې لکار شروع کو د انټاروګیټ کړل انټرویو کړل بار هغه بیا دا خبر ومنله چې دا جابر دا کم چې تاسو لاش ملو شوې دا غنوم جابر مسماد سلما وی هغه زما خاوند او د خالد وی هغه د دیرورو او دی په خپل کور کې په شریکه باندې چې کوم دی نو دا سړی په بې دردۍ سره وجلو او د لاش چې کوم دی نو په سرکټ سر دې کټ کو نو ډیډ باډي د یو ځای ورځول او سره ولا بل ځای ورځو اثر موږ د بل ځای نه ریکور کو په 15/9/2018 باندې شعیب ولی غنی الله سکنا ململۍ ترناب د پکې جوړټۍ کې امیر محمد خان ته ریپورت وکړو چې داغه خور چې په اسماعیل ولد چراغدین سکنا حصار باندې لس کاله مخکې واده و هغه په کور کې قتل شوی پرته ده د سلسله کې هغه راغ او غلا شروع کې جوړټۍ د پکې جوړټۍ کې ریپورت وکړو د نامعلوم ملزمانو خلاف डी पी ओ से د دې واقع سختۍ سره نوټس واغستو د ایس پی سی انویسټیګیشن نذیر خان په نگرانی کې زما د ایس ایچ او جوهر شیخ خان د سی ای او ریاض خان په مون باندې مشتمل یو ټیم جوړ کو مونږ په سایډسی خطوط باندې کې تفتیش وکړو د کې چې د خزې کوم خاوند دا اسماعیل ولد چراغدین
دې مو گرفتار کو خدا د وجینا دا خولا چې یاره ماته زما خورې دی فیصل هغه ماته د خزې د بدکرداري پیغور کړو هو حقیقت دا نه دی حقیقت دا دی چې دی بکم کور کې اوسېدل دا کور د خپل خزې په نوم باندې لیکل او دی کې د خپل خور عیسی غوښته د ولا د دې خزي ولا عیسی نه ورکول نو هغه دا یو الزام د خزه باندې لګولې دی او هغه د مخینه لري کړی دا د کې چې کم چاړه باندې دا کیس شوی دی هغه چاړه ریکور شوی دا د خپل خزینه دوه ځامن دي او درې ډونه دي خدا دومره ظالم سړی دی چې یو خو خزه ډیره بے دردی سره وجلی ده دوی مدا چې کله د شپې خزه لکړی دا نو هغه ډیر د سره هغه مغم کړی دی لکه خپل کشمکش او سره کړی د ځان بچکول لپاره کې لور را پاسې دی بیا غلورم د کله را کړی دا او دومره سخت زړه دی د چې خزه لاله کړی دا او بیا ټول شپه غي سره پکټ کې پروت دی لاله شوی خزي سره مړی خزي سره قتل شوی خزي سره د بیا په یو بیٹ کې شپه تیر کړی دا نو دا مونږه گرفتار کړی دی او چې کم علی قتل چاړه د نو د نری کور شوی دا د تیر شوی 29 10 باندې چې مونږ ته یو قتل وشو یو ډیر حسین الک چې نومي علي شاه ولد مسرت شاه ساکني جومت مونږ د مقتول مونږ سی ډي آر راويستو چې سی ډي آر مونږ راويستو نو داغه سی ډي آر چې کوم دینو د عادل سره راوته مونږ ته عادل نومي الک چې کوم دینو هغه پلاس باندې راغی او هغه مونږه پراپر انټروګیټ کو هغه مونږ ته انټروګیشن کې ټول حالات او چې زمونږه زما د دې الک سره چې کوم دینو دوستانه تعلقات بیا چې کوم دینو د الک چې کوم دینو دغه شان بیا د صدام یو الک سره بیا د منصور یو الک سره دغه شان د دې په خپلو کې تعلق جوړ نو دا الک چې کوم دی د بل الک سره تعلق جوړ شوی دی د عادل په تیش کې راغلی دی او ځان سره د صدام ملزم او منصور چې دا ولا تماشم ورکړی دا د دولت پوری دی په موټر کې راغلی دی دا صدام او دا منصور د دې جمعټو کې په موټر کې الته کې ولال دي ته انتظار کوي او دا عادل مسلح به پستول لاغلی او په دې الک باندې بغیر څه د وجه فایرینګ کړی دی او دا غینه د قتل واقع شوی دی په 5 تاریخ باندې چې کوم د اسماعیل محمد اسماعیل موږ سره د ریپورت وکړو چې زما خزه ده رابعت نامه ده دا دوه ماشومان سره ډاکټر ته تللی ده په 4 تاریخ باندې او تر اوسه پورې چې کوم دی اران نه موږ دغه رپورټ ولیکو په روزنامه کې انکوایري شروع کړه زمونږ ډي پی او صاحب او زمونږ ډي سي پي صاحب د افسرانو چې کوم دی یو ټیم جوړ کړو چې دا ماشومه د ځانې چل دلی دي دوه ماشومان یو دور چې تیرې شوې نو موږ ته سر کې اطلاع ملاو شو چې دغه هنتې په دې الله داخلو په کنډول په پټو کې زنانه او ماشومه مړ پراته دي چې موږ ورلو نو واقعي هغه هنتې زنانه موږ ته لاش ملاو شو هغه ماشومه لاش ملاو شو او دا بل ماشومه چې کوم د کال نیم ماشومه ده یا ته مېشتو دا دې سره ژوندۍ هغه دا ځکه ناسته وه دې الک چې موږ سکلي ریپورټ کوو نو دا اسماعیل د په موبایل باندې موږ کار شروع کړو د موبایل باندې موږ کار شروع کړو نو چې د سی ډي آر ، 2018 باندې چې دواړه جوانولو ملکانو یو نوم کامرانو د بل نوم سلمانو دا ماما خوريو د کور نه وتیو بیا میسنګ شو رابطه وسانه کېدل او د دې ډیډ باډیز موږ ته ملو شو په 29/18 باندې
دا ډېره یو سیریس واقعه وه چې مړ شو پته نه لګي چې څنګه مړ شو هغه زموږ ډي پي او صاحب موجوده چې کوم دی هغه سخت نوټس واغسته او دې دپاره یو ټیم موږ جوړ کړو چې د هغې سپرویژن ما کوو په هغې کې ما سره فضل شیر خان ډي اس پي صاحب و بشیر ګل خان انسپکټر صاحب و ایس ایچ او سره ډېرې افتخار او زموږ انویسټیګیشن انچارج سب انسپکټر حبیب الحسن دی او موږ سره لیب زموږ انچارج چې کوم دی د جمال دی په دې باندې ساینسي خطوطو باندې کار شروع کړو او دې کې موږ ته یو کلو ملو شوله د یو موبایل موږ ریکور کړو دولت خان نه دولت خان چې کله موږ شامل تفتیش کړو هغه موږ ته وایي چې دا موبایل هغه د پرویز الک نه اغستی دی پرویز موږ چې کله ونیو نو پرویز د دې ګینګ حصه وه د ده د ارې مشینو دا خلک به د سره ملاوېدل او دا به دقسې د وارداتو لپاره لېږل هغې حقایق چې کله ووایي نو بیا موږ هغه چې کوم ملزمان دي پرویز خادم نصیب الله عبدالرحمن او نذیر دا 15 ملزمانو دا ټول گرفتار شو د الله فضل سره د دې نه موږ ریکوري کړه کوم موټر سایکل چې سنیچ کړی دی هغه موټر سایکل ته موږ ریکور کړو دې چې کومې پیسې اخیستې وي 4500 روپۍ د دې نه اخیستې وي هغه موږ ریکور کړو او 2 موبایل چې کوم دی موږ ریکور کړو او دا چې په کومه تماچو سره دی ویشتلی شو 3 واړو د هغې نه موږ هغه پستول چې کوم دی نو برآمد کړي